زه په دې بازار کې دغه مخامخ دکان چې دا زما دی، ما به ګیره 25 سال نه دکانداري کوله. زما سره نن د ماښام د ټماټرو پیسې نشته چې زه ځان له ټماټر کور ته وسمه. زما په کور کې 10-12 کسه ټبر دی، زما 7 لورانې دي او د واحد دغه یو ذریعه مې دا دکان چې ما 25 سال نه کاو، زما ټول بچي زیر تعلیم دي او واحد دغه یو ذریعه مې وه چې هغه زمانه الله تعالی زما د سترګو مخکې په 1 غنټه کې واغسته. موږ خو دا وینو چې ما په خپله زه هسپتال ته تللی، ما 28 مړي لیدلي، بیا په ما کې همت نه و چې ما هغه شمارلی وی. ماشومان مې لیدلي، زنانه مې لیدلي، چا پورې سرونه نشته، چا پورې خپې نشته، چا پورې کپړې نشته. نو د هغې برداشت مونږ کې نور د لیدو نشته چې مونږ هغه. علیکم، ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو په دې سخت وخت کې رالی او زمونږ د دې علاقې، زمونږ د دې کور کلي کوریج کوئ. تاسو ډېره شکریه ادا کوو. داسې خبره چې نن د دې سیلاب 3 ماه نه چې 4مه ورځ ده او مسلسل هغه باران شروع دی، اوبه هم دقه ټایم و چې د نن نه 4 ورځې مخکې په دې ټایم باندې یا 10 منټه مخکې دلته اوبه راغلي وي او دا پوره علاقه افیکټ کړې وه. اوس هم په دې ټایم کې اوبه سیوا شوي دي او انتظامیه چې کم کار کړی و، لکه د پل مثال به زه تاسو له درکمه چې دا بل انتظامیه خالي کړی و، خو لکه خلک ډیر زیات راځي او لکه ګڼه ډیره زیاته ده. انتظامیه هم لکه کم ځای ته به ځان رسوي. زمونږ ټی ایم ای چې د هغوی سره دومره مشندري نشته، دومره دغه ورسره نشته چې هغوی هر ځای ته ځان ورسوي. څومره پلاهي تنظیمونه چې بنیر ته راځي، هغوی ته زمونږ درخواست دی چې د ځان سره هیوي مشندري راولي او هغه دې کم چې سپاټ دی خصوصا قدرنګر شو هلته دې لاړ شي، ځکه چې هلته له کوټې امدادي کاروانې کمې شوي دي، بېشوڼۍ باندې هم شوي دي، هلته ډېر زیات تللي دي خلکو او پلاهي تنظیمونه هم خصوصا تللي دي. خو هغوی چې زما ورته یو دا درخواست هم دی چې د خوراک څیزونه راوړي، نو هغه دې په دې نور علاقه کم چې میداني علاقه ده، صرف یو سپاټ ته دې نه ځي، په دې علاقه کې ګرځي، سروې دې وکړي چې کم په میداني علاقه کې نقصانات د خلکو شوي دي. په بازار کې خصوصا د ډیرو خلکو په کروڑو نقصانونه شوي دي. تاسو به دا لیدی شئ چې د کاروبار د په هستۍ نه میټاو شوی دی. نو ټولو ته زما دا درخواست دی، څومره چې پلاهي تنظیمونه دي، ادارې دي، حکومتي ادارې دي، انټرنیشنل ادارې دي، ارګنایزیشنز دي، هغوی دې راشي او په دې میداني علاقه کې هم سروې وکړي، خصوصا سپاټ ته دې هم لاړ شي، خو په میداني علاقه کې دې زیاته توجه ورکړي. دلته ډېر زیات خلک اوس هم لاشونه پراته دي او د دې اوبو سره به هم دا کم چې لاشونه په خاورو کې، په خټو کې یا په جاړیانو کې پناه شوي دي، هغه به ورسره اوس هم راښکاره شوي. نو زه یم چې تاسو هلته سروې وکئ او هغه دنیا ته وښایئ، نو زیات بهتر وي. څه به وایي تاسو خو د نقصانونو حوالې سره وویلې، نو څه ګورئ دا حالات تاسو چې دلته څه مو لیدلي په خپلو سترګو؟ یاره په سترګو چې په ما څه لیدلي یا په ما څه تېر شوي، نو که هغه تاسو ته بیانوم دومره به ستاسو سره ټایم نه وي، ځکه چې هغه یو اوږده کهاني ده. خو زمونږ نه الله ناراضه دی، موږ د الله تعالی نه دعا کوو چې الله موږ معاف کا، موږ ته موږ پر خپلو ګناهګارونو معافي غواړو ستانه. موږ د دې ګناهونو دغه نه یو، د دې عذاب موږ نشو دغه کولی. الله تعالی دا وایي چې یاره زه هغې سړي دومره بوج په هغه وراچم چې څومره د هغه د برداشت دی. دا زموږ د برداشت نه زیات دی. موږ معاف کا، موږ د الله تعالی نه دعا کوو، موږ سر په سجود یو چې خدای پاکه موږ معاف کا، موږ ته معافي وکړه، موږ ته د خپلو ګناهونو معافي وکړه او موږ د دې عذابونو نه نور. څنګه خلک مو لیدلي دي زیات ویلی کېږي چې د قدرنګر شو یا بېشوڼۍ هغې نه ډېر زیات مړي دلته راوړي او بیا پکې څه اوس هم بېدرکه دي، نو څه قسمه د هغې څه شمار نشته، څه تعداد نشته، ځکه چې په سوونو هغه به حکومتي چې کوم چارواکي دي هغوی ته پتې، زموږ چې هیډ کوارټر اسپتال دی یا زموږ چې ډي سی او صاحب دی، د هغې اعداد و شمار به هغوی ته معلومي. موږ خو دا وینو چې ما په خپله زه اسپتال ته تللی، ما 28 مړي لیدلي، بیا په ما کې همت نه و چې ما هغه شمارلی وی. ماشومان مې لیدلي، زنانه مې لیدلي، چا پورې سرونه نشته، چا پورې خپې نشته، چا پورې کپړې نشته. نو د هغې برداشت مونږ کې نور د لیدو نشته چې مونږ هغه وینو. د بونیر غم یقینا د ټولې پښتونخوا غم دی، نو څه به وایي خلک چې راځي، تاسو خپلو خبرو کې مو ویل چې امدادي کاروایانو له راځي یا فلاحي تنظیمونه راځي، ضرورت د څه شي محسوسوئ دلته اوس؟ دلته نن سبا که خصوصا توجه د هغوی په هیوي مشندریو کې چې هیوي مشندري بونیر ته راولي او دا کم نقصانات چې د خلکو شوي دا دې پوره کړي. زندګي درهم برهم شوې ده. مثال زه به تا ته خپل مثال واله، ما زه په دې بازار کې دغه مخامخ دکان چې دا زما دی، ما به ګیره 25 سال نه دکانداري کوله. زما سره نن د ماښام د ټماټرو پیسې نشته چې زه ځان له ټماټر کور ته وسمه. زما په کور کې 10-12 کسه ټبر دی، زما 7 لورانې دي
او د واحد دغه یو ذریعه مې وه دا دوکان و چې ما نه 25 سال نه کاو زما ټول بچي زیر تعلیم دي او واحد دغه یو ذریعه مې وه چې هغه زما نه الله تعالی زما د سترګو مخکې په 1 غنټه کې واغسته بس هغه د بیانولو نه دی یو خبره زما په ذهن کې راله چې زمونږ په دې ایریا باندې زمونږ سره مینارټي ده سیک برادري ده زمونږ هغه داسې دي لکه زمونږ رونه دي نو د هغې د کوم چې ګردواري د هغې متاثره شوي دي د هغې شمشان ګاټ چې کوم دی هغه د دې ځای نه لږ داسې په سایډ باندې دی که تاسو لاړئ شریفې ورته موږ وایو شریف آباد په هغې کې د هغې هغه شمشان ګاټ چې پای کې کوم هغې خپل مړي سپاري او هغې پکې خپل مذهبي رسومات ادا کوي او د هغې شمشان ګاټ دی د هغې ګردواري دي هغه افیکټ شوي دي تباه شوي دي تاسو هغې لم کورېج ورکئ نو ستاسو به ډېره مهرباني